88 د فیسبوک باندې ګرانو کتونکو السلام علیکم. دا وخت موږ په بنو کې موجود یو. د بنو مازدیګر چې کوم دی هغه ډېر زیات ګرم دی. اورېدلي خو موږ دا وایو چې د بنو هر مازدیګر اختر وي، خو نن چې موږ په خپلو سترګو باندې وکتو نو واقعي چې د بنو مازدیګر چې کوم دی هغه اختر وي. دا وخت موږ سره یو زلمی موجود دی، دی هم د بنو مازدیګر ته راغلی دی او دلته خپل شغل چې کوم دی هغه مازدي دوی سره خبرې اترې کوو. اول ته خپل نوم وښایئ چې تاسو راغلي د کوم ځای نه او بنو مازدیګر ته چې کوم دی تاسو هر ورځ راځئ که نه؟ سر جی ډېر زیات مې بیا ول تاسو شکریه چې تاسو راغلئ. زما نام رفیع جان دی او زه دلته راغلی یم. انتهایي زیات خلک را درومي دلته هر مازدیګر. تاسو خبره وکړه چې اختر وي، نو ظاهره خبره ده چې هر مازدیګر اختر وي او اکثر خلک را درومي دلته. لکه تقریبا هغه خلک را درومي چې په کورو چې وادونه وي، چې کله وادونه وي نو واده چې کله وي نو هلته غزنه چې کوم وي اکثره تقریبا په کاسیر ته ډېر زیات خلک وي، تقریبا 200-300 کسان وي په ډرسنو چې موټرا چې په چینج را درومي او دلته شغل کوي. دلته کې لکه خلک اکثر چې کوم د مازدیګر ټیم بیا داسې منو کوي. ګرانو کتونکو تاسو ګورئ چې دلته ډېر په ګڼ تعداد سره ورکوټي ماشومان هم راغلي دي، لوی هم راغلي دي او دغه شان زلمي هم راغلي دي او بعضې ملګري پکې داسې دي چې هغوی پکې هارونه هم اچولي دي. نو دوی سره به خبرې اترې کوو. دا راته ووایه چې د بنو مازدیګر ته د بنو مازدیګر ولې وایي؟ حاجي وایي چې جګېدی نه شم. ظاهره خبره ده چې کله خبرې کېږي نو بیا کوشش به موږ دا کوو چې موږ د ملګرو نه تپوس وکړو. دا ورکوټه ماشوم چې کوم دی دا هم موږ سره موجود دی، دوی سره به خبرې اترې کوو. ښه نو د بنو مازدیګر ته راغلی کوم ځای راغلی؟ ولار نه. کوم ځای نه؟ ولار نه. ښه او دلته څنګه راغلی؟ څه راغلی؟ دا یو لپاره راغلی. څه لپاره؟ په واده لپاره. ګرانو کتونکو د بنو مازدیګر چې کوم دی نو هغه هر مازدیګر اختر وي، خو بیا په خصوصي توګه باندې د اتوار ورځ چې کوم ده دلته په خوږ علاقو کې چې کله ودونه کېږي نو بیا هغه زنګي دلته راځي او هغه جنګونه چې کوم ته موږ جنګ وایو هغه خلک دلته راځي، هغه شغل مناوي. که تاسو دغه اوازونه اورئ، د ډولکي اوازونه واورئ نو دلته په ډېر ګڼ تعداد سره چې کوم دی دغه خلک راغلي دي او ودونه هم دي، زلمي هم راغلي دي، هغه سره زلمو سره چې کوم د هغه ملګري دي هغه هم راغلي دي، هغه خپل خپلوان هم راغلي دي او دې سره نور ډېر خلک چې کوم دي هغه د شغل لپاره راغلي دي. یو ورور موږ سره موجود دی، دوی سره به خبرې اترې کوو. ښه ستاسو نوم سره کوم ځای راغلی؟ عطاالله مې نوم دی، نوران نه راغلی. ښه کوم ځای نه؟ نوران نه. نوران. ښه نوران نه راغلی. دلته د بنو مازدیګر ته راغلي؟ ها بالکل. نو بنو مازدیګر ته څنګه څه خیال و؟ څه ته معلومات نه کېږي. دا چې هغه یو شعر دی ورته وایي چې دا مایکده ده دلته هره ورځ اختر وي، شیخ ته دې ووایه چې دلته د روژانه نیسي. دا فرق دی چې دلته خلک راځي خوشحالۍ له. دا پروګرامونه د واده خلک راځي چې چا ښادي وي خلک راځي. دا وګوره ټول زلمي ولاړ دي او خپل انجوی کوي. دا بیا زلمي هم راځي دلته کې؟ هر سړی راځي، بوډاګان هم راځي، ماشومان هم راځي، زلمي هم راځي، خپل انجوی کوي. نو څه شغل کوي دلته؟ څه شغل کوي؟ دا شغل کوي نه کنه دلته ډولونه غږېږي، دا ډیجیګانې اخته دي او ته په خپل سترګې وینې نه. بنګل خلکو ته الله پاک دا یو نعمت ورکړی دی. بالکل چې په خپلو سترګو مخکې خو مې نه ولیدلي، اوس مې په خپلو سترګو ولیده، ځکه چې موږ به اورېدل چې کله موږ ماشومان وو به چې د بنو هر مازدیګر چې کوم دی هغه اختر وي او اختر ورته ځکه وایي چې اختر د خوشحالۍ ورځې ته وایي. چې کله خوشحالي ډېره زیاته خوشحالي راشي نو هغې ته موږ اختر وایو، اختر دنیا ورته وایو. نو د بنو مازدیګر چې کوم دی هغه بالکل چې هغه اختر دی، اختر مازدیګر دی، اختر دی، خوشحالو اختر دی. خو چې کله د اتوار ورځې نو هغه بیا د ودونو سره د ډېر زیات جنګونه چې دلته راځي، خلک راځي نو هغه سره دغه خوشحالۍ چې کله نور هم سره کېږي. یو ورور چې کوم دی بل موږ سره موجود دی، ډېر ښایسته هار یې اچولی دی، دې سره به هم خبرې کوو. ښه ستاسو نوم سره کوم ځای راغلی؟ زموږ نوم دی فیضر علي. ښه فیضر علي کوم ځای راغلی؟ وراره نه راغلی یو. ښه زموږ د وراره واده مې دی. ښه نو د وراره واده دې ډېر مبارک شه. مهرباني. نو زلمي سره ملاوې که نه؟ غالبا مې ملاوې. بالکل زلمي سره به هم ملاوېږو او ډول شورنا چې کوم د هغه شروع ده کوشش کوو که چا مکره کړل اتر مو پکې اچو او دې سره به چې کوم دی نو بیا دغه خوشحالي چې کوم دی په ښه طریقې سره منظومه ده. نو داسې کوو د بنو مازدیګر چې کوم دی د هغې نورې نظارې تاسو ته ښیو او بیا خلک ګورو چې دلته کې څومره په ګڼ تعداد سره خلک راځي. دا محسوسېږي نه چې دا اختر نه دی، بالکل دا اختر دی، خوشحالي ده او دغه خوشحالي به موږ نن د بنو ګل د دې عوامو سره منځو.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د اتوار په ورځ باندې بیا دلته د بنو مازدیګر چې کوم دی هغه د خصوصي اهمیت وړ کېږي. هغې وجه دا ده چې دلته کې بیا چې کوم ودونه کېږي اورا ورته دی وایي او بیا هغه زڼکې چې کوم دی هغه دلته راځي. نو یو زڼکې چې کوم دی هغه دا وخت موږ سره موجود دی د دوی واده دی او بیا دی د بنو مازدیګر دلته دی پارک ته راځي او دلته دغه واده چې کوم دی د هغې خوشحالي نور هم سیوا کوي. نو دا وخت موږ سره دغه واده زلمې زڼکې چې کوم دی موجود دی اورا ورته دی وایي موږ ورته چې کوم دی واده وایو دی چې کوم دی زلمي ته زڼکې وایي موږ ورته زلمې وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اول خو دې واده ډېر مبارک شه. خیر مبارک. خوشاله که نه؟ خوشاله. نو ظاهره خبره ده چې وادي او بیا د بنو مازدیګري نو بنو مازدیګر کې خو چې کوم دی چې سړی ډېر هم زیات خفه که نه او دی د بنو مازدیګر ته راشي نو دی به خوشحالي. نو ستاسو تعلق د کوم دی سره دی؟ نورات سره. کوم دی سره؟ نورات سره. نورات سره د بنو کې راځي؟ جی بالکل. نو تاسو نن څنګه دلته راغلي بنو مازدیګر ته راغلي؟ بس خو زموږ نن شادي ده. نو واده تاسو څنګه منځئ؟ واده څنګه کوئ؟ موږ اول روټۍ ورکو بیا جنج لاړ شي جنج نه بس بیا موږ کور ته ځو. نو تاسو اول دلته کې د بنو مازدیګر ته راځئ بیا کور ته ځئ؟ جی بالکل. نو دا لږ د خپلو کتونکو ته ووایه که نه. او موږ دلې راشو نو خوشي وکړو پارک مارک کې او هینه بعد لاړ شو بیا مړی ته لاړ شو. نو دلته بیا ستاسو جی مړی تاسو د شپې بیا مړی وي؟ جی مخصتن ماسوتن مړی وي. نو دلته چې زلمې راځي نو موږ خو هلته زلمې چې کوم دی نو بیا په کاڼو ماڼو مړو که نه څوک یې په انډو باندې ولي. نو دلته څه داسې رواج شته که نه به صرف دلته کې دغه شغل منځي ډول سورنا وي ګډاګانې وي خوشحالۍ وي او د هغې نه پسې که نه تاسو را بیا څه واردات کوي؟ جی بالکل کوي سره. څه واردات کوي د سره؟ بس برخه مرخه ولوان دي. برخه مرخه ولوان دي. برخه مرخه ولوان دي. نو هغه ته تیار یې کنه؟ کوم دا. نو اوس په چې کوم دی نو ستا دی بیا دغه اخلي امتحان به دې اخلي؟ جی بالکل. دا یو بل ورور دی دا ما خیال سره د زلمي ملګری دی. زلمي ملګری که نه؟ ستاسو نوم څه دی؟ ګلشان. ګلشان زلمي خو وایي نه ځکه چې هغه یارېدلی دی. نو د دې د ده به څه صورت حال تاسو جوړوئ؟ حال به د ده څه داسې کلي ته ورته بات آدی میرو ترا. نو بیا ورسره څه کوئ تاسو؟ بس پوتې چې گایو خپله طریقه سره خپل چې تیمې روای دا ودره کوي. تاسو خپله واده کړی دی؟ نه نه مې ده کړی. نو زه بدل خو نه خو د بدل به دې پاتې شي بیا به تا نه ملي نو. که نه دا خو لا دیم نو. دی بل ورور دی تاسو که دا وګورئ نو ډېر ښایسته امیل یې اچولی دی. نو که زه ورته یم چې دا امیل ماله راکړه نو پته نه لګي چې راکوي خو به نه راکوي خو زه لږ غونته کې بیا ترېنه واچوم ځکه چې مېلمنو ته چې کوم دی د بنو خلک چې کوم دي په خصوصي توګه باندې دا ډېر زیات مهمان نواز خلک دي او د دې نه چې زړه مو غواړي زړه هغه هم درکوي. دا خو له امله واړه ورکوټي غونته کې ګلونه دي. نو اول خو تاسو ته هرکلی وایو ستاسو د ملګري واده دی تاسو ته ډېر مبارک شه. ته خیر مبارک شه. دا راته ووایي چې دا ستاسو ملګری دی نو واده دی نو ته پې خوشحاله یې که نه؟ ډېر په خوشحاله یم. نو ستاسو اراده ده؟ زما اراده دغه ده چې بس خوښي کوو او واده به کوې؟ او انشاءالله. لږ منې کېږي دې نه؟ دغه نه منې کول شته نه. نو څه بندوبست پې دلته کې خو دغه ډول سورنا هم روانه ده دې نه پس بیا تاسو واپسي به کوئ که نه د جنۍ کور ته به ځئ؟ دونه واپسي به کوو پارک ته هغه ته به ځو چوک بازار ته به ځو ښه مخې باندې منی به واخلو او بیا به واپس ګلي ته ځو. نه دا اوس تاسو چې راغلي د زلمي د کور نه راغلي که د جنۍ د کور نه راغلي تاسو ډولۍ وړې ده؟ ډولۍ مې وړې زما ډولۍ تللې ده؟ زلمي د کور نه راغلي. جنکۍ تللې ده جنکۍ دا دی. نو اوس چې کوم دی نو بیا د سره به اوس تاسو هغه چې کوم رسم و رواج دی هغه به کوئ ورسره؟ انشاءالله هغه به کوو. د کټ نه بیا راغورځوئ که کټ به بې ماتوئ؟ کټ به ماتوو. کټ به بې ماتوئ. نو ډېره مهرباني ډېره شکریه. دغه هر چې کوم دی نو نه دا زه دې زلمي ته چې کوم دی ما سره روړي نه دي نو دا دې زلمي ته زه اچوم او دې ته ډېره مبارکي وایم. څه شوه زلمي؟ دلته راشه د الله نیکبخته مونږ ته نو تا ته دې واده د لکي فیمیټیر د طرفه تاسو دپاره دا هار دی ما خو د بل ملګري نه اخیستی خو تاسو ته دا واده ډېر مبارک شه او غاړه راکړه او الله یې در باندې بخته وکړي. الله دې بخته وکړي. ګرانو کتونکو تاسو کته چې دلته کې د واده ځنکې هم راغلي دي او چې کله دا خلک وایي چې کله زموږ واده کېږي نو اورا چې کله لاړ شي زلمي ډولۍ موږ ورته وایو ډولۍ کله هغې یوسي نو بیا دې پارک ته راځي دلته شغل منځي او د دې نه پس بیا زلمي بوځي نو هلته کې بیا د دې خپل رسم او رواج دی څوک پې باندې انډې واچوي او دوی وایي چې نه موږ په زلمي باندې کټ ماتو نو داسې کوو چېرته به ځئ نه لاندې کوزېږو ډېره زبردسته ډول سورنا ده که مال یې خوند راکړو نو بیا زه هم پکې لږ تاوېږم او ګورو چې دغه خلک
خلک دغه شغل دغه ډول سورنا څنګه کوي ګرانو کتونکو دا وخت مونږه د بنو مازیګر چې کوم دی ته راغلي یو ډېر په ګڼ تعداد سره په زرګونو خلک چې کوم دی هغه دلته راغلي دي دلته خپل شغل منځي او څنګه تاسو ته مونږ د پروګرام په شروع کې هم ویلي چې هر ورځ د بنو هر مازیګر چې کوم دی هغه اختري خو بیا د اتوار ورځ چې کوم دی هغه ډېره زیاته د اهمیت ور ځکه وي چې دلته بیا دغه خلک چې کله د دې جنج راځي ودونه خاده وي نو دغه د ودونو خاده دغه خلک چې کوم دی هغه چې کله جنج یوسي او را کوړ یوسي داغه نه پس بیا د پارک ته راځي دلته خپل شغل بنځي ښه طریقې سره زلمې دلته راځي هغه ته چې کوم دی بیا ګنټې د ګولونو هارونه چي او داغه نه پس چې کوم دی بیا چې واپسی کوي نو بیا د دې چې کوم رسم او رواج دی په بنو په علاقه کې یا په کلی کې دغه تکي نو بیا هغه خپل رسم او رواج په ښه طریقې سره سر ته رسي دا وخت موږ سره ملګری هم موجود دي او یو ډیر ښه فنکار ورته وایو یو فن دی وسره ډولکي هم وای نو دنه به دا تاسو کو چې ته څومره مودینه دا کار کوي یارا د 30 سال بکیږي ها نو د بنو مازیګر ته بنو مازیګر ولي وای بانو مازیګر شغل وای دا غونو براګان دغه پارک ته راځي کنه د پارک ته یا دورانی پارک ته دا غون شغلان دغه پر جوړی کنه نو تاسو دلته راځي کنه نور اوراګان چې یالته ځي بیا براګان یې بنو پارک ته یا دغه راځي ها نو څومره مدینه تاسو دلته راځي شل ملک له خو بکیږي ها شل کال تاسو کیږي نو د نن شل کال وړاندې او اوس کې سفر شته نه فرق اوس خلک ډیر یا غوندونه ډیری مخکې به خلک کم راتله بخر مشرف نو خلک ډیر راځي ها نو دلته تاسو روزي چې کوم ده نو هغه کې څه گزاره کیږي تاسو روزي رزق ګټلې کیږي چلو ډیر گزاره مو کوي ګرانو کتونکو هم د سره زمونږه د نننی خصوصي پروګرام چې کوم دی داغه وخت سر ترسي خو نن زمونږه پروګرام چې کوم دی داغه اختتام به په یو بیل انداز سره کیږي دا ماما موږ سره موجود دی د به دغه ډولګینه چې کوم دی یو درزو باسي او د سره به زمونږه د پروګرام چې کوم دی هغه اختتام کیږي او دلته چې کوم ملګری دي د بنو ملګری دي نو دا پروګرام په ټوله دنیا کې چې کوم دی کته شي نو نن بخی چې د بنو خلک دا پورمن خلک دي دا خوشاله خلک دي او د ملمه چې کوم دی څومره قدر کوي د الله پامان